علم د رښتې دپاره دی روان شو. په خپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره صادر، صرف یو صادر دی، په هغې د عورت پټ کړی دی، لنګې والی روان دی. د هغې صحابي کور ته ورسېده، ور یې وټکم د دنې نه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام رالیږلی یم. وی څه ده؟ وی ته هغه ته د رښتې ویلي که نه؟ وی او ما ته د رښتې ویلي وي. وی د هغې رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم، د رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم. هغه ورته هغه خو ټیک ته، خو ته لږ ودرېږه دلته کې، لږ ودرېږه. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وایي ای بیبي، نبي علیه السلام زموږ لور له رښته رالیږلې ده. نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه، ما ته قبول ده چې نبي علیه السلام رالیږلې. وایي نه که نه، ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه، ته خو لږ وګوره. وایي چې نبي علیه السلام رالیږلې ده نو څه؟ وایي نه، لږ ننداره وکړه. نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه، هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه، په خپو پیزار نه، او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وایي اله سړیه، د ده سره زموږ لور ګزاره نه شي کولی. د نبي علیه السلام حکم په سر سترګو، خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي، بیا به سبا ته هم خفه وي، زموږ لور به هم څه خفه به وي. وایي ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته ووایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي. وایي ټیک ده. دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو که نه، نو د لورې دا خبرې واورېدې. وایي مورې څه خبرې دي؟ وایي نبي علیه السلام ستا دپاره رشته رالیږلې ده. نو وایي تاسو ورته څه وي؟ وایي لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه، مونږ چې تا له د بله رشته وګوري. وایي ولې؟ وایي ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی. هغه سړی ډېر څه دی؟ بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کړي. وایي مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دې رالیږلی چا دی. دې سړي ته مه ګورئ، دا سړی رالیږلی چا دی. د کومې رشتې انتخاب چې ما له رسول الله کړی دی، هغه رشته ما له د ډېرو رشتو نه غوره ده. د دغې خاوند انتخاب ما له نبي علیه السلام کړی دی، دغه خاوند ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی، ما ته دا رشته منظور ده. وی لورې مونږ خو ستا ته وجې نه وي چې ته راځئ، بیا مونږ ورته هم ښه کوو. وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه ته وي، وی نبي علیه السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده؟ منظور ده. سعد اسود لاړ نبي علیه السلام خواله. نبي علیه السلام دې تپوس وکړ، وایي سعده څه دې وکړو؟ وی د الله پاک پیغمبره کار وشو. وی ټیک د ساده کار خو وشو، خو مهر به ورکوي. وی د الله پاک پیغمبره مهر پکې څه شی دی؟ نکاح کوي او مهر نه پېژنې؟ مهر به ورکوي نه؟ څه خو به ورکول غواړي که نه؟ وی د الله پاک پیغمبره دغه یو څادر مې دی چې ځان نه مې تاو کړی دی. نبي علیه السلام ورته وفرمیل، وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي، نه به د هغې شي، او که هغې له ورکوي ستا به څه شي، او که ستا شي نو د هغې به څه شي. دا خو یو څادر دی چې ستا دی. وی څه وکړم د الله پاک پیغمبره؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل، زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه، د مهر بندوبست را کومه. یو درې صحابه کرام یې ورته وښول، یو زبیر رضی الله تعالی عنه، یو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، یو بل صحابي و. وی په دوی پسې لاړ شه، ووایه ورته چې ما له 200 درهمه راکړئ. 200 درهمه دی لاړو، د هغې نه 200 درهمه راواس. خوا کې بل صحابي ناست و. وی هلکه ستا کورونه شته؟ وي او د الله پاک پیغمبر زما 2 کوره دي. یو کور ته دله ورکړه. وی د الله پاک پیغمبره د ده شو، یو کور د ده، دې ته مینه وي، محبت وي. وی د الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي، یو کور د ده شو. صحابي واپس راغی، 600 درهمه یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه. نبي علیه السلام ورته هغه پیسې واغستې، 200 درهمه یې لرې کړلو، او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې وله وتړل، لنګ په پلیس کې پورې. وی سعده دې ته به څه وایي؟ ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 400 درهمې وله ورکړو. وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله، څه کړې مړې واله، واده دي که نه، څه سودا خو به اخیستل غواړي، کور دې هم وشو، مهر هم وشو، او سودا ورشه واله ځان له. وی ټیک ده. دی خوشحالېږي، بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه، چې ځان له د واده سودا واخلي. په دې کې په بازار کې ډول غږېږي او اواز ورسره کېږي د ډول سره. وی ای خلکو، د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی، او نبي علیه السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي، هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي. هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي؟ مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو، داسې ډول به یې و که نه، نغاره به یې ورته وي، نغاره به یې واله. نو سړی نغاره وي، اواز کوي، وایي د الله پاک پیغمبر پلانکۍ طرف ته غزا له روان دی، او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي. دی په دې دوکان په دې خوله کې خپه نیولی شو. یو ځل یې اواز واورېدو، غلی شو. بیا یې واورېدو، بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه، د دوکان نه واپس شو. وی ښه، سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستي، او د الله پاک پیغمبر به جنګونه کوي، هغه به په میدان جنګ کې، او سعد اسود به د ښځې سره ناستي. هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي، په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته، او اس ته وخته، او یو داسې چوپټ کې واغست کپړه، چې کپړه یې واغسته، په هغې باندې دا مخ داسې وتړو، صرف دا سترګې ښکاره کړې، نور ځان پټ. دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني، بیا مې واپس کوي، نو چې پېژني مې نه، صرف سترګې ښکاره کړې، نور ځان پټ. او لاړ غزا چې
چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي کنه چې په کوم طرف باندې د کافرو د سره داسې ورتا وي داسې دا تور په دواړه لاس داسې چلی داسې روان دی سم غزا کوي یو صحابي د بل نه تاسو کوي که دا څوک دی دا ډېر بهادر سړی دی یو وی زینب پیژنم مخې پټ ټیبل وی زینب پیژنم بیا صحابه کرام وی دا چې تاسو نه مسلمان شوی دی ځان پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پیژني څوک نو مسلم دی نه څوک مسلمان شوی دی